ګرانو ملګرو په پېښور کې د شوکو په واقعیات کې بې انتها اضافه شوې ده. په یو ورځ کې چې کوم اف ای آرز درج شوي دي نو هغه د اووه واقعیات چې کوم دي د شوکو شوي دي. پیلنۍ واقع چې کوم دا د خزانې تاڼې په حدود 400 روډ باندې باغ کالونۍ سره شوې ده، چېرته چې بلال نومې کس پسې د کور نه ټلیفون راغلی چې لور دې بیماره ده. دی په موټرسایکل باندې روانو باغ کالونۍ سره ګن پوینټ باندې د شوکمارانو موبایل 4000 روپۍ او موټرسایکل اغشتي. دغسې د حیات آباد فیز 5 کې یو جومات کې د شاه فیصل نه بیگ پټ شوی دی، په هغې کې موبایل او قیمتي دستاویزات هم. په حیات آباد فیز 4 کې نامعلوم کسانو د فاروق نومي کس نه موټرسایکل پټ کړی دی. رحمان بابا تاڼې په حدود رنګ روډ باندې شوکمارانو د اکرام او د هغه دوست عدنان په ګن پوینټ یرغمال کړي دي، نه موټرسایکل او دوه موبایلونه او 30,000 روپۍ اغشتي دي. دغسې په داوودزو تاڼې په حدود کې په مختلف واقعاتو کې شمس الرحمن او امین جان نه شوکمارانو په ګن پوینټ باندې 125 موټرسایکل یو کس نه اغشتی دی، د بل کس نه 125 موټرسایکل هم اغشتی دی او موبایل هم ترې اغشتی دی او پرس هم ترې اغشتی دی. څنګه چې ما تاسو ته وویل د پېښور کې د شوکو په واقعاتو کې بې انتها اضافه شوې ده. د دې یو وجه دا هم ده چې مخکې به اف ای آر نه درج کېدو، اوس چې نوی سی سی پي او راغلی د هغه په حکم باندې اف ای آر درج کېږي نو ځکه واقعات خلکو ته زیات ښکاري.